یو بزرګ یو سړی راغی ورته وی په ما دام د قرض دی چې زما په سوچ او تصور کې نیسه چې دا قرض به زه ختم کړم. هغه ورته وی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو پابندي شروع کړه او ورته وی چې کله ته روټۍ خورې نو روان دي چې لاسونه ووینځه او چې کله لوټۍ ختمه کړي نو باد کې تینه هم لاس ووینځه نو دا لاس به د قرضونه خالي شي، دا لاس به د قرضونه ختم شي، د تنګسیانه به پاک شي. چې تا د نبی علیہ السلام دا یو طریقه پوره کړه چې نبی علیہ السلام به روټۍ ته کېناسته نو لومبې به لاس ووینځه او وروسته به لاس ووینځه او فرمایل به چې څوک دا عمل وکړي دا لاسونه به چرې قرضداري کېږي نه. هغه صاحب وایي چې زه لاړم یو څو ورځې مې د دې عمل د دې سنتو اهتمام وکړ. موږ خو د ځناورو په شان دی روټۍ ته کښېنو، دا سوچ کې نه وي چې یاره په دې روټۍ کې زما د خپل پیغمبر څه طریقې دي، د غیرو طریقو باندې روټۍ ته کښېنو د الله خپل رزق راکړي، رنګارنګ خوراکونه راکړي، الله راله چې کوم دی نو معدې ته کوز کړي او موږ چې کوم دی صحیح طریقې سره هغه حل شي او الله په دې کې څومره امدادونه وکړي، څونه په ګرانه تاسو د رزق راشي ستا مخ ته کېښودلی شي، په دې څومره خواري شوي، څومره محنت شوي او هغه ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف وخوري نو ستا به څه زندګي مزیداره شي، ستا په خوراک کې به څه خوند راشي، ستا په زندګۍ کې به څه مزه راشي. نو د ځناورو په شان خوراک کو ښه خوراکونه وکړو، کلمه رانه ایره وي، د سنت طریقې رانه ایرې وي، الحمدلله نه وایو، د روټۍ نه بعد دعا نه وایو، په دې وجه باندې موږ ورته سره حساب کتاب کیږي. نو هغه صاحب وایي چې ما دا عمل شروع کو د روټۍ نه مې وړاندې سنت ادا کول، لاسونه به مې انځل او د روټۍ نه بعد به مې لاسونه وینځل او بسم الله الرحمن الرحیم سره به کېناستلم او هر روټۍ سره ویلو سره مې الحمدلله ویل او د هغې نه بعد به مې روټۍ وخوړله سنت طریقې سره. څو ورځې بعد الله ذوالجلال زما هغه قرضونه چې زما په ګمان کې مې راتلل زه الله پاک د ټولو قرضونو نه خلاص کړم، صرف د یو سنت په ادا کولو باندې.